نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. کوم انسان چې قرباني کوي نو غمال عمرونه سمنه پکار دی. که انسان د اوخ قرباني کوي نو داغه کم از کم 15 کاله عمر دی. دا غرنګي غوي میخه کټه د دې 2 کاله عمر دی. ورغمی 1 کال عمر دی. اور دمبا او وره د دې که څو قرباني کوي نو د دې کم از کم شپږ میاشتې عمر وي. خو دومره سور وي چې کال ورغمی سه ودرې نو معلومیږي چې دا د شپږ میاشتې دی. دا غیم قرباني جایز ده. قرباني کې څو کسان شریک کېدلی شي؟ د دې جواب دا دی چې قرباني کې د کم کسانو تعداد نشته چې یو کس کوي 2 کسان 3 کسان په شریک اعمال راولي. ډیر نه ډیر 2 کسانو نه پورته دې کې شریک کېدلی نشي. که چېرته اتم کس دې کې شریک شو نو د هیچا قرباني ونه شوله. دویمه خبره، و حصیدارانو کې هر انسان حصه د 2 حصې نه کم نه ده پکار. یعنی شپږ کسان شریک شوي دي، وم کس ویلي یو بل کس ځان سره مرګره کو چې 10,000 به زه واچوم 10,000 به ته واچې، دوانه به 60,000 روپۍ شي، ما ته به هم دې سره یوه حصه ونیسو. نو دې سره نه د دې د دوانو قرباني وشوله او نه د هغې د قرباني وشوله. ایا نن سبا چې څنګه رواج روان دی، موږ شریک کورونه دي، شریک کاروبار دی، رونو پلار زامن ورسره شریک دي، نو آیا په دې کې چا باندې قرباني واجب ده؟ دا خبره یاد وساتئ چې د رونو مشترکه کاروبار دی او ټول روپۍ راوړي پلار له ورکوي او پلار مالک دی، صاحب نصاب دی، نو به خو په پلار باندې قرباني واجب ده، په زامنو واجب نه ده، ځکه چې غون اختیار پلار سره دی. او که چېرته د زامنو سه خپل نغدي روپۍ پرتی او خپل روپۍ جمع کړي یا کمیټې نه بار چولي او دې سره 1,40,000 روپو مطابق یعنی 250 تولې خرته روپۍ جوړیږي، نو به په دې د خپل قرباني بیلې واجب دي. که چېرته د ټول بیل شوي دي، هر انسان بیل دی، نو به هر انسان صاحب نصاب نو هغه باندې خپل قرباني بیل واجب ده. دا نه نشستو نو راتلو نشین کې به ان شاء الله د کم مال قرباني کیږي او کم مال قرباني نه کیږي هغه باره کې ان شاء الله تفصیل بیان کیږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.